بسم الله الرحمن الرحیم. د سیاسي کشالو کې دا اوس بعض داسې خبرې روانې دي او په هغې کې د مریم نواز یو مبینه ملاقات د چیف جسټس عمر عطا بندیال سره شوی دی. دا په کم تناظر کې شوی دی او د دې په شا باندې څه کهاني ده. د دوی د مسلم لیگ نون والا یو MNA پرویز ملک صاحب هغه خو وفات شوی دی، شایسته پرویز ملک د هغې کور والا ده، هغه هم اوس MNA ده. د دې یو زوی دی هغې هم MNA دي، د هغې بل یو زوی دی علي افضل، هغه باندې د عطا بندیال صاحب لور واده ده او هغې په وساطت باندې وي د هغې سره ملاقات د عمر عطا بندیال سره د مریم نواز مبینه طور باندې شوی دی چې د دې یو دواړو طرفونو لا فلحال خو داسې خبره ډسکس شوې نه ده، خو په هغې کې مریم نواز عطا بندیال صاحب ته دا ریکویسټ کړی دی چې که تاسو ته دا کیسونه درلل د الیکشن په باره کې نو چې هغه الیکشن ونه شي، کله هم چې الیکشن کیږي نو چې په صوبو کې او د قومي اسمبلۍ هغه یو ځای وشي، د دې دپاره چې څونه دا ډیلی کیدی شي او څو پورې تاسو د چیف جسټس په دې سیټ باندې یې نو هغه وخته پورې په دې باندې تاسو برقرار اوساتئ دا خبره چې دا نګران سیټ اپ په رواني. ما ته د چیف جسټس فایز عیسی هغه بعضې خبرې را یادېږي چې هغه د عمران خان په حکومت کې به روزانه یو خط پې لیږلو چې کله به د قانون څخه خلاف ورزي کېده، کله به د آئین څخه خلاف ورزي کېدله نو هغه به خط لیږلو چیف جسټس ته او یا به صدر ته خط لیږلو. خو چې کله نه د حکومت راغلی دا لسم میاشتې تقریبا روانه ده او په دې اپریل کې خو به 12 میاشتې پورې شي، کال به برابر شي. د چیف جسټس ته زمونږ په زړه کې احترام دی او د هغې ته د ډېر ادب او احترامو نه پس دا عرض او گزارش کو چې جسټس فایز عیسی صاحب هغه اوسه پورې د یو خط ونه لیږلو د دې په باره کې چې یاره په 90 ورځو کې د انتخاباتو شي. اوس هغه خطونه هغه نه لیږي، والله علم چې ولې نه لیږي. بل په چیف جسټس باندې عطا بندیال صاحب باندې چې کوم دا الزام دی یا د مبینه طور باندې دا ملاقات دی د مریم نواز سره او په هغه باندې دا دباو زیاتول دي، که دا چرې شوي وي نو بیا آیا دی په دغه سیټ باندې با انصاف وکړي شي او که نه. دواړو له پکار دي چې د دې خبرې یا د تایید وکړي یا د انکار وکړي چې یاره دا ملاقات یا شوی دی یا نه دی شوی. او دا د مسلم لیگ نون وتیره پاتې شوې ده، دا دوی په ماضي کې ممدق شان د دوی ملاقاتونه به اکثر له د چیف جسټس سره های کورټ والا چیف جسټس سره هغې سره به کېدل. جسټس عبدالقیوم والا هغه اډیو خو تاسو ته ښه به یاد وي او خو ډېره زیاته وایرل وه چونکې هغه خو وفات شو نو د هغه په باره کې خو داسې بعضې خبرې موږ نشو کولی ځکه چې اوس یې معامله د الله سره ده. خو د مسلم لیگ نون دا تاریخ دی چې دوی دا سیزونه مینج کوي نو دا مینج کولو دپاره دوی مشهور دي. کیدای شي را روان وخت کې به موږ ته د دې په باره کې بیا اندازه وشي چې شیزونه مینج شو او که مینج نشو. خو په دې کې به د عوامو د آئین د پاکستان د دستور او د قانون د هغې ماتوالی به پکې کیږي، د هغې به پکې خرابتیا کیږي او دقه زموږ دپاره ښه نه ده. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.